ها مونږه په بلورز ویلو ټایپ د سیټ یو ویلو ریپرزنټیشن اف سیټ یو ویلو صحیح ده. اوس ټایپس اف سیټ چې دی په کومو قسمونو سره وي. اول نمبر اصل کې ضرورت خو دې نشته دی، خو بیا هم بعض ځای کې چې دی په دې ایکسرسایز کې په دې چپټر کې ضرورت پر راځي. پای کې اول نه دی امټي سیټ، د هغه ټایپس اف سیټ زه هغه لیکم چې کم چې تاسو ته په کار راځي هغه سیټ دې لیکم. امټي سیټ دا څه ته ویل کېږي؟ دا سیټ هغه قسم دی چې هغه سه مونږ جوړ سوی خالی چې نو الیمنټس چې د سره پکې ان سپکې نو ابجیکټس اس پکې نه په سیټ کې چې پکې د سره غلي مونږ دا خبره کړو هغه ته الیمنټس ویل کېږي. د سیټ هغه قسم چې پاره کې د سره سنې هغه ته ویل کېږي سو امټي سیټ. امټي سیټ چې هغه مونږ په دې نشان باندې هم لیکل شو ظاهرو، دا دې نه علاوه په دې نشان باندې هم مونږ ظاهرو صحیح ده. دا دوه نشانونه چې دا د امټي سیټ دي. نو امټي سیټ هغه سیټ چې پاره کې بیخي الیمنټس اس پکې نه صحیح ده. اکثر به مثالونو کې دا څه قسم راشي تاسو به شاید په لوور کلاسز کې کړي هم وي چې a set of natural numbers less than 0. a natural number set چې 0 نه صحیح وړوکی صحیح ده. نو 0 نو ورکوټه خو natural number نشته، مطلب په دې سیټ کې د سره انسر راځي نه راځي خالی ده صحیح ده. دې ته ویل کېږي empty set. دویم نمبر سیټ قسم چې دی هغه ته ویل کېږي سنگلټن سیټ. سنگلټن سیټ د سیټ یو قسم دی. دا څنګه قسم دی د سیټ؟ د سیټ هغه قسم چې پاره کې اونلی ون الیمنٹ چې پاره کې صرف یو الیمنٹ دی. هغه سیټ چې پاره کې صرف یو الیمنٹ دی هغه د څه ویل کېږي سنگلټن سیټ. مثال طور فار ایگزامپل دلته کې زه یو څو سیټونه چې لیکم ګوره دا پکې ته پکې ون راغلی دا سنگلټن سیټ، ضروري نه چې ون دې پکې راشي، لکه ګوره پکې ته پدې کې ا راغلی دی دا هم سنگلټن سیټ دی صحیح شو. دې نه علاوه پدې کې پکې ته مثال طور بلو ما ولیکو بلو کلر دی کنه دا څه شو سنگلټن سیټ. دا ټول سنگلټن سیټس. نو سنگلټن سیټ هغه سیټ ته ویل کېږي چې باندې صرف یو الیمنٹ یو ابجیکټ یو انس پکې هغه ته ویل کېږي سنگلټن سیټ. دریم نمبر فاینایټ سیټ. finite set. finite set څه ته ویل کېږي؟ د سیټ هغه قسم چې پاره کې د انسی چې داغه سي لیمټ په خاص ځبان سي ختم شي الیمنٹ سي. سیټ هغه قسم چې داغه د الیمنټس لیمټ چې په ځګي باندې ختم شي صحیح شو. د دې څه ویل کېږي finite set. لیمټ دا نه پس ګورئ چې مونږ ورته ending point چې خامخا به ختم شي د شنه دا چې د په اخواتلی یا د شنه را چې انسی چې هغه دغه شانتی رواني او حد بینه معلوم چې ته پښتو کوي او حد بینه معلوم صحیح ده. نو هدا سیټ هغه سم چې داغه یو حد معلومي دغه څه ویل کی فاینایټ سیټ. مثال طور فار ایگزامپل زدا انسی لیکم چې 1 2 3 4 اپ ټو دشه بزا اپ ټو 10000 was the finite set. حالانکه دا درې شیزونه پکې راغلي دي الپسس چورته مونږ وایو and so on. دې خبره مده چې د شیزا خو هادي معلوم دی 10000 صحیح ده. دا څه قسم سیټ څه ویل کی فاینایټ سیټ. بل سیټ درې فاینایټ چې هغه بالکل برعکس ته اختلاف ته هغه ته ویل کی انفاینایټ سیټ. انفاینایټ سیټ چې دا څه ته ویل کی د سیټ هغه قسم چې داغه اخرنه حد نه معلوم صحیح شو انفاینایټ مطلب. نو د سیټ هغه قسم چې داغه د الیمنټس چې کم ده داغه حد نه معلوم نو لیمټ چې داغه حد مونته نه معلوم دغه څه ویل کی انفاینایټ سیټ. مثال طور دلته کې زوس لیکم مثال طور ګوره دا ان نیچرل نمبر دی 1 2 3 او دا قشن دی بدار روان دي اوس اخرنه انسان نه معلوم چې کوم اخرنه انسان صحیح ده. اخرنه حد نه معلوم د سیټ قسم چې داغه اخرنه حد نه معلوم داغه د څه ویل کېږي انفاینایټ مطلب یا حدود نه معلوم داغه څه ویل کېږي انفاینایټ او چې معلومي هغه د څه ویل کېږي فاینایټ. دا اوس داس د شرینه علاوه نور ټایپس شته د سیټ خدا داس قسم ټایپس چې په یو سیټ باندې دي او بلکې چې زمونږ د پاره چې هغه په لیکچر کې په کار راځي صرف عقدي. وسو چې کله مونږه د سیټ ټایپس بیانو on the basis of two sets د دوه سیټس په بیس باندې مونږه د سیټ ټایپس بیانو نو هغه به څنګه نو پاره کې اولنې نمبر زو د لیکلی کوم
equivalent set. equivalent sets څه ته ویل کیږي؟ اوس ما تاسو ته وایي چې د sets type اوس دلته بیانوم خو on the basis of two set یا زیات سیوا sets. دلته کې دا څه په یو set باندې ما مثالونه ورکړل. اوس په دې لپاره دوه یا دوه سیوا sets چې ضروري. نو څنګه چې ما لیکل equivalent sets دلته کې مې set لیکل دی single دا په single set دی. دلته کې مې sets لیکل دا په double یا دغه سیوا set. نو دوه یا دوه سیوا two or more sets. دوه یا دوه سیوا سیټس ته ویل کېږي سو چې دا ایکویوالنت دي کچرته سو داغه کارډینیټي یو شان دي کارډینیټي سو سیم وا کارډینیټي څه ته ویل کېږي کارډینیټي دا کارډینیټي لبس پکې ماولي کو کارډینیټي ویل کېږي نمبر اف الیمنټس دا پکې د په سیټ کې سراغلي خا داغه تعداد نمبر اف الیمنټس ان ا سیټ په سیټ کې چې پکې ته سراغلي داغه تعداد نمبر تعداد انسان او تعداد چې کله دوه یا دوه سیوا سیټونو او پاغه کتاب پکې ته د الیمنټس چې کړل هغه د شمار کړل د یو سیټ هغه الیمنټس ته شمار کړل او د بل سیټ هغه یو شان دي تعداد یو شان دي دې ته ویل کېږي د دوه سیټونو ایکویوالنت ضروري نه چې هغه الیمنټس یو شان دي تعداد به یو شان دي مثال تور فار ایگزامپل دا ام یو سیټ ولیکو په دې کې وګوره 1 2 3 4 5 6 د دې ا کارډینیټي بولو کارډینیټي موږ په دې باندې ډینوټ کوو سي کارډینیټي ګوره د څه لري کې په دې کې چې پکې د انسیدا بشمار کې سو انسیدا پکې یا سو الیمنټس پکې الیمنټس په شمار کې 1 2 3 4 5 شپږ الیمنټس ندی ا سیټ کارډینیټي صرف 6 شو اوس یو بل سیټ لیکم مثال ته وردا بی سیټ مې ولیکو په دې کې ګوره ا بی سی ډي ای اف اوس ګوره د دې کارډینیټي معلومه کا نو دا څنګه ډینوټ کېږي بی کارډینیټي دې ته ولیکي دا بی کارډینیټي اوس پرې کې چې پکې د کوم انسیډیا شمار سودي دا الیمنټس شمار 1 2 3 4 5 د دې کارډینیټي سره 6 کارډینیټي دې ته نه ویل کېږي چې دا 1 2 3 دې ته نه ویل کېږي پکې چې په سیټ کې څه به شمار کې الیمنټس په شمار صحیح د دې کارډینیټي چې دا مطلب پدې کې چې پکې د سړي هغه چی دي ضروري ده نه چې ګره 1 2 3 دی راغلي د لګوس ګور 1 2 3 نشته په کارډینیټي چی دا مطلب د الیمنټس دی تعداد ته ویل کېږي تعداد د دې څونه شمار چې ورته موږ was the a coordinate چې دا هغه هم چې دا او د b coordinate چې دا هغه هم چې دا دوه coordinate چې دي سره یو شان دي چې کله دې دوه coordinate چې هغه یو شان دي د دې ته موږ سوایو چې دا a set سره دا equivalent دی دا کوم set دا b set موږ a set ته وایو دا سره equivalent دی دا b set دا signed is equal to د پاره دی او دا equivalent د پاره equivalent ما تاسو په کړی دی چې د elements تعداد یو شان دي elements نو پر elements تعداد یو شان دي نو دوا یا دوه سیوا سیټس ته ویل کېږي چې دا ایکویوالنټي کچرته په دغه سیټ کې پکې ته چې کم د الیمنټس تعداد دي هغه صحیح هغه یو شان دي دوه سیټونو یا که زیات سیټونو چې کله تعداد یو شان دي نو دې سیټس ته ویل کېږي چې دا یو بل سیټ ایکویوالنټ موږ په دې نشان باندې ډینوټ کوو دا ایکویوالنټ نشان دی بل سیټ قسم on the basis of two or more set هغه ته ویل کېږي equal sets بل قسم equal sets دوا یا دوه سیوا sets ته ویل کېږي چې دا سری equal دلته کوم اوله خبره بس ولیکم two or more sets دغه ته بس ویل کېږي چې دا equal کچرته په دې کې دا دوه شرایط شرط نمبر 1 چې کارډینیټي به یو شان دي ګوره دا مطلب دا چې دا equal set با اول نمبر صحیح equivalent وي equal set په اول نمبر equivalent دي ورپسې وسر دویم شرط هم دی دې کې صرف یو شرط دی کارډینیټي به سیم بس دلته کې وسر دوه شرایط نمبر 1 چې کارډینیټي به سیم نمبر 2 پکې د چې کوم الیمنټس راغلي ابم صحیح ابا سیم یو شان دي وي بدل باندې دوا یا دوه سیوا سیټس هغه ته موږ وایو چې دا ایکوال سیټس دي کچرته دا کارډینیټي یو شان دي پکې د چې کوم الیمنټس راغلي چې هغه یو شان دي مثال تور دلته کې ارتضا یو دوه سیټونه چې لیکم دا a سیټ شو دې کې مثال تور دا انسي شو چې 1 4 9 8 6 دا به دې کې انسي شو ډبل بی سیټ چې دا لیکم دې د اور سره وګورئ 4 1 6 9 8 دا بی سیټ صحیح وس د a coordinate دا a set د دې coordinate a coordinate څه ده
1 2 3 4 5 15 سیری پکې 15 एलिमेंट्स پکې د A coordinate څه ده 5 صحیح ده د B coordinate B کې سو एलिमेंट्स دي د B coordinate یو معلوم کو 1 2 3 4 5 د B coordinate څه ده هغه هم 5 ده اوس کو وګورئ تاسو د A او د B کې چې کم سری ان سي دي اب دا یو شرط پوره شو coordinate څه سیم معلومه شو د دې 5 coordinate د دې 5 coordinate ده اوس په پکې ته مونږه په دې کې هغه ان سي وګورئ هغه یو شان دي کنو دلته 1 دی او وګورم چې په دې کې 1 شته کنو آی دا دی 1 دلته 4 دی دلته 4 شته او دا دی 4 دلته 9 دی دلته هم 9 دی دلته 8 دی دلته هم 8 دی دلته 6 دی دلته هم 6 دی نه انسه دي صفات شو چې په دې کې دا او په دې کې نشته دی ځکه چې هلته coordinate یو شان دي سیواګر انسه پکې نه پاتې کیږي کوم انسي چې یو بل سره معلومه شو هغه په یو بل کې یو شان دي نو مونږ وایو چې دا A او دا B سیټ څه شو دا ایکوال دي A او B سیټ سره ایکوال دي اوس دا نشان دلته کې د coordinate د ایکوالټي لپاره دا سیټ د ایکوالټي لپاره دی نو د A او د B دا A او B سیټس دواړه سره ایکوال دي اوس د سیټس لیکم چې ایکوال نه مثال تور دا A سیټ مو لیکو 1 2 3 4 دا مې بل B سیټ ولیکو A B C D اوس دا څو ګوري د دې coordinate څه ده د A coordinate هغه د 4 سلور ان سي دي پکې مطلب سلور एलिमेंट्स دي د B coordinate چې دا هغه څه ده 4 ده خو A او B ایکوال نه دي ولی الته ون دلته A دی یا دلته B بل کول سره شته نه دلته کې لاندې اوس کله دې کې څه چینجز وکم مثال تور ګوره لکه دا ضروري نه چې A B C D دي زبګ دې سین سره ولم چې 9 4 2 3 دې سیمه کوزا بیا coordinate یو شان دي خو ایکوال نه دي وجه څه ده 2 خو دلته شته ټیک ده 3 شته 4 هم شته خو دلته 1 دلته 9 دي بیا ایکوال نه دي پوهیږئ دوه یا دوه سیټونه ته دوه یا دوه نه سیوا سیټس ته موږ وایو چې دا څه دي ایکوال دي کچرته دا هغه coordinate چې دا هغه یو شان دي وا دویم نمبر پاره کې چې پکې ته کم एलिमेंट्स دي هغه سو هغه سیم یو شان دي دا ټایپس شو د سیټس عام واړه ټایپس دي ښه صحیح ده اپریشن آن سیټ په سیټ باندې اپریشن اصل کې ویل کېږي ور په وړو کلاسونو کې موږ اول او پیژنو پلس دا دغه ان سی او پیژنو 1 2 3 دا شان نیگیټیو نمبر راته وي هول نمبر راته وي نیچرل نمبر راته وي دا مختلف قسم ان سی موږ ته وي دا غنه پس بیا موږ چې لکه یو سټپ چې کله مخکې زو موږ ته بیا وي دا ان سی به یو بل سره جمع کو څنګه دا به یو بل سره ضرب کو څنګه دا به یو بل سبټریکټ کو څنګه ډیوایډ کو به یو بل څنګه دې ته ویل کېږي اپریشن آن نمبرز کله چې ان سی موږ تراکړ شي چې دا یو بل سره جمع کوي دا ضرب کوي دا ډیوایډ کوي دې ته اپریشن ویل کېږي هغه اپریشن آن نمبرز اوس ګور سیټس موږ او پیژندل سیټ موږ او پیژندل چې یاره سیټ څه ته ویل کېږي سیټ به لیکو څنګه د سیټ قسمونه کم کم دي ایکویوالنت سیټ ایکوال سیټ دا موږ اوس وی کنه فاینایټ سیټ انفاینایټ سیټ اوس موږ دا وایو چې دا سیټس په موږ د یو بل سره یو ځای کو څنګه زمونږ ضرورت را پیښ شي د یو بل د سیټ به یو بل نه کټ کو څنګه دا سیټ به غټو څنګه دا به ورکوټه کو څنګه دا څه قسمه خبرې چې دي اپریشن آن سیټ نو الته کې به پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ دا شي نو دلته کې پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ نه د سیټس چې کوم اپریشن دي داغه نمونه اول دلته لیکم نمبر 1 د سیټ اپریشن د څه ویل کېږي یونین اف ټو سیټس یا ارمور سیټ یونین چې دا موږ ډینوټ کو په سم باندې په داسې قسمه یو باندې یونین چورته ویل کېږي نمبر 2 د سیټس په اپریشن کې انټرسیکشن په سیټس باندې انټرسیکشن کول څنګه لیکل کېږي په دې طریقه سره لیکل کېږي انټرسیکشن وکړو وایو نمبر 3 چې هغه ډیفرنس آن سیټ ډیفرنس چورته ویل کېږي سیټونو نه ول څه کول سبټریکټ کول ماینس کول د سیم مونږ لیکل شو دي د لپاره نوټیشن او دا څه قسمه سلیش هم کولای شو ډیفرنس وسته هم یو په نمبر چې یونین انټرسیکشن دا موږ څنګه اول به ایگزامپل کوم په ایگزامپل یو کوم صحیح نمبر 4 چې هغه ته ویل کېږي کمپلیمنٹ اف سیټس کمپلیمنٹ اف سیټ کمپلیمنٹ موږ ډینوټ کوو د سپور کوډ شاندي سی باندې یا موږ د یو ډیش شاندي کوو پرې باندې موږ کمپلیمنٹ ډینوټ کوو لکه مثال تور دا ا کمپلیمنٹ الی چې په ا باندې بل پاس د سی وکی یا په ا باندې پاس د شانتي دا ډیش شاندي ورته صحیح شو دې ویل کې کمپلیمنٹ اف سیټ اول نمبر یونین چې یونین بر سیټ چې هغه څنګه غسته کیږي دا اوس اپریشن دی دا اوس موږ ورو په سیټس باندې کوو نمبر 1 یونین اف سیټ په سیټ باندې یونین اغستل ډایرکټ په ایگزامپل یو په کوم ګوره
مثال تور دا A یو سیټ دی په دې کې دا پکې ته ایلیمنټس راغلي دي 1 2 3 4 5 6 7 دا په A سیټ کې پکې ته ایلیمنټس راغلي دا A یو سیټ دی ها عام ساده سیټ دی دا B یو بل سیټ دی په دې کې پکې ته ایلیمنټس راغلي دي 5 6 7 8 9 10 دا B سیټ کې کوم ایلیمنټس چې هغه راغلي اوس ګوره موږ ته څه کوی چې د A او د B یونین واله نو موږ به څنګه اړو ګوره A یونین B ما تاسو ته څنګه وي ډینوټ کوو موږ په داسې قسم یو باندې دې سره کې لیکيږي چې A یونین B اول به چلو کې دا چې کوم اولنې سیټ دی دا به لیکي 1 2 3 4 5 6 7 دا خبر یاد ساتئ دا چې کوم لیکلي زه کوم دا په ټیبولر فارم کې کوم په ټیبولر فارم کې به تاسو په کومه چې را طریقې کار څنګه د دې نه علاوه د سیټ د لیکلو دوه نور طریقې هم پاتې شوي دي ما تاسو ته ویډیو ډسکرپټیو فارم او سیټ بلډر فارم په هغه طریقه باندې څنګه کیږي نو چې په دې باندې پوه شئ په تاسو بیا ډایرکټ پوهیږئ صحیح ده نو چې په ټیبل فارم باندې کوم تاسو په دې باندې صرف پوه کوم نو بیا ځان تاسو په سیټ بلډر فارم باندې په سیټ ډسکرپټیو فارم باندې خپل کولای شئ نو اول به A سیټ دا مې ولیکو د از ایکوال ټو نه دی خو ګوره ګس طرف ته اول نه A سیټ ته دا مې ولیکو بیا په A سیټ پسې ورپسې سره U دی مطلب یونین د سی یو بوکه بیا به ورپسې B سیټ ته نو B سیټ په دغه شانتي ولیکم 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 دا دغه شانتي ولیکل بری باندې پوښ وز ګوره د دې دوه سیټونو موږ یونین اړو سټپ نمبر 1 څنګه چلبو کې په دې A او په B کې به وګورئ چې یو شانتي ایلیمنټس پکې شته او کنيشته کوي هغه ته څه وړه شانتي نه خاوه کاو پیپر کې وحل کوو په پنسل باندې ورته وړه شانتي نه خاوه بیا په پنسل باندې صفا کوو صحیح ده ګوره 1 دلته دی الته نشته 2 دلته دی الته نشته 3 دلته دی الته نشته 4 دلته دی الته نشته 5 دلته دی 5 دلته هم دی دې ته مې نه خاوه 6 دلته دی 6 الته هم دی 7 دلته دی 7 الته هم دی باقي 8 9 10 دلته شته خو دلته نشته کم ان سي چې یو شانتي هغه ته مانه خو وس په د دې چې کوم یونین دی پاره کې بز سړي کوم A یونین B څنګه چل بو کې دا چې کوم نه خشي وي د دې نه به یو انسر علي او باقي چې په دې سیټ کې کوم انسر پاتې شي او په دې کې پاتې شي اوبه ټول رالي دا خبر ریپیټ کوم دا چې کوم نه خشي وي ته په دې کې او په دې کې د دې نه به یو رالي که 2.5 پنه رالي ځکه چې اوس په ځری دوه سیټونه انسر راغلم کنه نو 2.5 پنه رالي یو 5 پاتې رالي مطلب یو انسر پاتې رالي کوم نه خشي شي دي اذن به یو الیمنت رالي او باقي که په دې کې کوم الیمنت پاتې شو هغه هم لیکي که په دې کې پاتې شو هغه هم لیکي خو د یو شانتي نه باسي یو پیر رالي نو ګور دلته 1 دی کاش الته شته او کنيشته بازاران دلته 2 دی هغه مې راوغس 3 دی امیر راوغس 4 دی امیر راوغس و دلته 5 دی الته 5 د دوه نه به یو رال 5 صرف 6 دلته هم دی الته هم دی یو بچران 7 دلته هم دی الته هم دی یو بچران الته 8 دی دلته نشته خو را علم وي 8 دغه شان 9 دغه شان 10 دا چې کوم معلوم شو دې ته ویل کېږي A یونین B دا اوس ګوره دا د A یونین B سیټ راغی او دلته کې یو خبره ده مثال تور A یو سیټ دی B یو سیټ دی یاد ساتئ چې کله دا A او B دا تاسو د دې یونین والی د دې نه چې کوم شیز راځي اب بل سني اب په خپل سیټ دا خبر بیا ریپیټ کوم ډیر اهم ده که A یو سیټ او B یو سیټ د دې ته یونین واغستو نو کوم شیز چې راځي او په خپل یو سیټ وزا A یونین B چې دا په خپل یو سیټ راغلی یو سیټ دی A یونین B دې خبرې مطلب دا دی مثال تور دا 1 یو انسه ده او 2 یو انسه ده دا دوه انسه ته جمع کړي چې کوم شیز راځي هغه انسه یو انسه د قشانتي د A یونین B نه دوه سیټونه نه راځي دا غنه یو سیټ راځي خو سیټ په ښه سیټ به راځي دې ته ویل کېږي یونین اوس چې کله دا یونین د دې سیټ دا په سیټ بلډر فارم کې لیکم په سیټ بلډر فارم کې دا څنګه لیکل کېږي A یونین B دا په سیټ بلډر فارم کې د څه لیکل کېږي ګوره سیټ بلډر فارم موږ په دې باندې موږ ایکسپلینیشن کړی صحیح ده ګوره په دې A یونین B دا سیټ دی اوس سیټ بلډر فارم کې کتا خیال کړی ما دا خبره کړې و چې په دې کې موږ انسي لیکو نو موږ ولا سمبل ورکو نوټیشن ورکو نو A یونین B په دې کې کمی قسم انسي په دې کې هغه ټول قسم انسي دي x دا x په 1 2 by 3 by 4 by 5 6 7 8 9 10 by A یونین B به څنګه قسم سیټي هغه به داسې قسم سیټي چې پای کې به ټول x انسي دا x انسي به څنګه وضاحت اوس اخوا کوم ګوره دا x په داسې قسم انسي چې په A کې وس ګوره د دې پر خبره پوره نه ولې ځکه ټیک تا خبره بالکل ټیک تا
دا x په داسې قسم ان سي چې په a کې به ټیک ته 1 دی 1 په a کې شته 2 او دلته دی په a کې دی 3 دلته دی او په a کې دی 4 دلته دی په a کې دی 5 دلته دی په a کې دی 6 دلته دی په a کې دی 7 دلته دی په a کې دی نو دلته 8 9 10 دی هغه په a کې نشته هغه په b کې نو په دې کې به داسې قسم ان سي می چې هغه پسې کې په b نو سټیک ته ځه دلته 5 دی په b کې دی 6 دی په b کې دی 7 دی په b کې دی 8 دی په b کې دی 9 دی په b کې دی په 10 دی په b کې دی نو دلته کې 1 2 3 4 5 پاتې شو دا په a کې دی او دا اخواتنی په b کې د دې لپاره اوس دلته کې دنه څه سمبل ولګو دلته کې بدلنه سمبل لګوم r و د دې مطلب څه شو دا یونین شو یونین چې کلم د دوه سیټونو الو دې خبره مطلب دا چې په دې کې به هغه ټول قسم x ان c x elements په ان سي نشته elements په چې دا x په یا خو به د n راغلي دې سیټ ته به د n راغوځار شي دي دا دوه بکسې دي دغه شان دي یا ورته دا ان سي د n راغورځېدلي او یا ورته دا سن راغورځېدلي د b نه ورته راغورځېدلي صحیح ده یا د n یا د b نه دا څه قسم دغه د سیریک یونین ها دا r دی is a symbol notation کې دا نوٹ کې دا به دې نوٹ کې دې وی شانتي بو کې دې مطلب صحیح r دا و سیټ بلډر فارم شو د یونین د دوه سیټونو چې کله څنګه مونږه یونین سیټ چې الیکو دا غي سیټ بلډر فارم شو صحیح ده دا به ځان سریات ساتي دا شو یونین اف ټو سیټ دې باندې پوښ انټرسیکشن اف سیټس د سیټس انټرسیکشن چې دا موږ څنګه کوو ډینوټ کو په دې نشان باندې دا انټرسیکشن نشان دی کوم چې بره موږ دلته کې لیکل لري د دې ډایرکټ په مثال باندې پوښو مثال تور دا ایسټ دا کوم تیر شوی مثال چې موږ غوښتو اقا مثال 1 2 3 4 5 6 7 په دې ایسټ کې دا الیمنټس دي دا بي یو بل سیټ په دې کې دا څه قسم الیمنټ 5 6 7 8 9 10 دا به بي سیټس کې الیمنټ صحیح اوس موږ د سو کوی چې دې باور سیټس والا انټرسیکشن دا څنګه اغسته کیږي انټرسیکشن خو اوله خبره ډینوټ کیږي څنګه چې ما دلته وی چې a انټرسیکشن b لیکو به دي از ایکوال ټو نا ګس طرف ته اول نمبر a سیټ ته دا a سیټ په دغه شانتي ولیکو 1 2 3 4 5 6 7 بیا به دغه شانتي د انټرسیکشن دا نوټیشن وکړو په دې ستړي طریقې سره دا انټرسیکشن نوټیشن بیا به هغه بل سیټ چې کوم دی به ولیکو 5 6 7 8 9 10 ودلته کې ګوره په غور سره وکړي کومه خبره چې ما د یونین د پاره وکړه اقل دې د پاره څنګه چې الته کې یو شانتي انسو ته نه خوکي نو ګوره انټرسیکشن چې کلم د دوه سیټونو الو مونږ به دوه سیټونو ته وګورو کپدې کې یو شانتي الیمنټ سي هغه ته مونږ نه خوکو دلته 5 ته الته 5 دلته 6 ته الته 6 ته دلته 7 ته الته سره 7 ته باقي یو شانتي نو پاتې نشته نو انټرسیکشن څه ته ویل کېږي انټرسیکشن اصل کې ویل کېږي دیتا چې د دې دوه سیټونو کې کم یو شانتي انسي یا یو شانتي الیمنټ سي هغه تراځ وکړه وګوره دا چې کم یو شانتي الیمنټ سي به هغه دلته لیکم نور نه ګوره ښه 5 ته دوه کې دی نو مطلب ان خواله بچلی ساده خبره اکه مینه چې دا کړی کنه اکه نه خواله راواله دلته ولیکا یو راواله دوه به جمع نه راځي 5 نه به یو راځي 6 میرا واغستو هغه شانتي 7 میرا واغستو دا دوه نه به یو راځي صحیح ده کنه بل فرض که یو شانتي پکې نو بیا به امټي سیټ لیکو نو د پاره نشته مطلب مونږ اوس تا خبره دینه مخکې وکړه امټي سیټ دغه ته ویل چې یو سیټ کې انسرټ حصہ پکې نه صحیح ده خالی چې نو بیا به امټي لګاو او چې یو پکې نو دغه شانتي هغه کم چې یو شانتي به لګاو که یو وجو یو به لګاو که دوه وجو دوه به لګاو دا انټرسیکشن نوټیشن a انټرسیکشن b دا غینه دا سیټ راځي اوس ال څنګه چې په یونین کې خبره وکړه چې کله مونږ د دوه سیټس یونین والو دا غینه چې کم شیز راځي هغه سیټ دغه شانتي چې کله مونږ د دوه سیټس انټرسیکشن والو دا غینه چې کم شیز راشي هغه هم سي سیټ پي وایي او په خپل سیټ یو سیټ پي وس دا انټرسیکشن چې په سیټ بلډر فارم کې دا انټرسیکشن مونږ څنګه لیکو نوټیشن د دې څنګه مونږ څنګه انټرسیکشن د سیټ پدې کې صحیح پدې کې هغه ټول x الیمنټس هغه x الیمنټس په څنګه هغه x الیمنټس په داسې په اخوا باندې اوس وضاحت کو چې دا x په راغلی د a نه د دې کوس 5 ته د a نه راغلی 6 ته د a نه راغلی ټیک ده 7 ده د a نه راغلی نو اوس خو کدا خبره ما ولي کړ چې دا x هغه ټول x په چیرې a نه راغلی نو بیا خو دلته کې دا خبره په دې کې لږه غلطه ده دا غو وجه ده کدا a نه راغلی د a کې 1 2 3 4 هم دي هغه ته دلته ولي ونه لیکو صحیح ده نو مطلب دا چې دا ځګه دا ډیفینیشن چې کوم ما اوس وکړ سیټ بلډر فارم دا الان سات نه مکمل ها د a نه بنې راغلی د تش د a نه بنې راغلی د b نه به هم راغلی دا به راغلی سره د b نه به راغلی
وسټیک ته زه هم دلته 5 ته الته دی 6 ته الته دی 7 دی الته دی نو الته په بي کې 8 9 10 دی نو که زه صرف ولیکم چې دا x ایلیمنټس په داسې چې د بي نه برابر بیا هم ډیفینیشن نامکمله دی دلته کې به د دې دوه سره د دې وضاحت د پاره دلته کې ولګم and وز د and مطلب څه دی چې په انټرسیکشن د سیټ چې کله موږ د دوه سیټس انټرسیکشن وایو په دې کې چې پکې ته کم الیمنټس راغلي اب داسي چې هم به په A کې هم به په B کې and مطلب او ځوان هم به په A کې موجود هم به په B کې چې کم الیمنټس په A او په B په ځوان کې موجود هغه خبره دی په انټرسیکشن کې راځي چې په یو کې نه 5 دلته دی او دلته به هم 6 دلته دی دلته به هم 7 دلته دی دلته به هم د دې نه علاوه هغه شیزونه چې په ځوان کې موجود هغه هم ته لګي وس دا ګوره 1 2 3 4 په A کې شته په B کې نشته په انټرسیکشن کې ځکه نشته 8 9 10 په B کې شته په A کې نشته په انټرسیکشن کې ځکه موږ نه لګو ځکه ځوان کې پکای دلته کې د and لپاره بل نوټیشن چې هغه داسې سمونګه کو دا and نوټیشن دا د سیم لیکل شي x belongs to A and دا نوټیشن ولیکي x belongs to B پرې باندې پوښ دا شو انټرسیکشن اف ټو سیټس صحیح دی د دې نه علاوه دا ډیفرنس مونږ کو پر ډیفرنس باندې اکثر وانه نه پي په سیټ بلډر فارم کې به ډیفرنس څنګه یا ډیفرنس اف ټو سیټس مونږ څنګه دي دوز وکیل ډیفرنس څنګه کیږي ها اپریشن د سیټ ډیفرنس اف سیټس په سیټس باندې مونږ ډیفرنس چې دا مونږ څنګه ډیفرنس اصل کې ویل کېږي څنګه چې ما تاسو ته ویل کېږي ماینس تا یا دي سي نه خکوا یا دي سي سلیش کا دا ډوانر ډیفرنس لپاره استعمالي څنګه چې یو نم د لپاره او د انټرسیکشن لپاره خپل نوټیشن دا شند د ډیفرنس لپاره خپل نوټیشن په مثال باندې مثال نه ډایرکټ ایکسپلین کوم دا A او سیټ په دې کې دا ان سری زوړ سیټ مې په دوباره راوست دا B سیټ په دې کې دا الیمنټس د A او د B چې کله ډیفرنس اړي لیکل کېږي چې A - B یا د سری لیکل شي کدي سینه لیکي بیا د سیم لیکل شي A/B ونه صحیح دي ها کدي سری کې کدي سری نو ډیفرنس اپ ټو سیټ څنګه چې ګس طرف ته د اول A سیټ په ولګي 1 2 3 4 5 6 7 بیا به څه ولګي ډیفرنس سمبل ماینس دا به ولګي 5 6 7 8 9 10 دا مې ولګو ډیفرنس سمبل was difference د ټو سیټس څنګه اقا زړه خبره بیا باقی شانتي نخې وکي چې کم پکې یو شانتي دلته 5 ته الته 5 ته نخ وکي دلته 6 ته الته 6 ته نخ وکي دلته 7 ته الته 7 په دوه سیټونو کې چې کم یو شانتي الیمنټس هغه د بسو کې نه خبو وکي اوس ګوره دلته به ډیفرنس نه کم سیټ راځي A - B به اصل کې یې کم سیټ په مطلب سیټ ته ها بل څه باندې سیټ دا به څنګه سیټ ګوره دا کوم نه چې شی وي یو شانتي هغه نخو والا انسی چې کوم په اولنی سیټ کې هغه تلر ته عملی کا باقاعده نخو نه بغیر چې کوم انسی په اولنی سیټ کې پاتې یا ساده زړه خبره کومه په اولنی سیټ کې پاتې دا خبر نه کومه چې په A کې پاتې شي که اولنی سیټ دی B ولیکو او په B کې نخو والا انسی تا کټ کړي نو B کې دی اول لیکل نو په اولنی سیټ کې مطلب په B کې چې کوم انسی پاتې شي وځدل کې اول سیټ مونږ کم یو لیکل دی A لیکل نو په اولی سیټ کې مطلب په دې A کې چې کمین سی پاتې شي نو دلته کې اوس کمین سی پاتې شي 1 2 3 4 دا شو ډیفرنس دا سیټ نو چې کله موږ د دوه سیټونو ډیفرنس الو څنګه لیکل کېږي یو شانتي انسی یا الیمنټس په یو شانتي اوبه موږ نه خپو کوي جو ښه کنه بیا ضرورت نشته دی بیا چې کم پکې یو شانتي په اولی سیټ کې کم د دې سره یو شانتي وو اوبه نه لیکو په دې اولی سیټ کې چې کم الیمنټس بغیر یو شانتي پاتې شو اقا موږ ولیکو دې ته ویل کېږي ډیفرنس اف سیټ وس ګوره په سیټ بلډر فارم کې موږ دا ډیفرنس چې موږ څنګه نوٹ کوو A ډیفرنس B دا موږ دې سیټ ډینوټ کوو چې په دې کې به هغه ټول x راځي x الیمنټس پر څنګه به دا x په داسي چې دا به په A کې ګور دا A نه راغلي دي کنه 1 د A نه راغلي 2 د A نه راغلي 3 د A نه راغلي 4 د A نه راغلي دا د A نه راغلي دي کنه دا وسنا مکمل دی وجه سره که زه دې سوي کوم چې په دې کې به هغه ټول x چې کوم د A نه راغلي دا نامکمله پدې دی چې په A کې خو 5 6 7 شته تا دلته ونه لیکو خبر باندې پوه شو نو په A کې چې کوم 5 6 7 دی ټیک ته امي ځکه ونه لیکو چې هغه ته په B کې دي نو دې خبره به اوس روز ځلې کومه ده کې په سیټ بلډر فارم کې چې هغه به نه راځي چې کوم په B کې نو مطلب دا دی هغه به نه راځي هغه به نه راځي x does not belongs to B هغه انسی چې کوم په A کې به راځي هغه به نه راځي کوم چې په B کې
نو اوس په بي کې ګوره 5 6 7 8 9 10 دي نو 5 شو 6 شو 7 شو دا په A کې هم دي د دې جو په A کې هم دي په B کې هم دي د وجنه ما په دې ډیفرنس کې روانه اوس دلته کې څه پکار دی دلته کې اینڈ پکار دی اینڈ مطلب دا دی چې هغه ټول انسی برابر چې په A کې او هغه ټول انسی به نه راځي چې په B کې کوم دلته اور ولګو د دې خبره مطلب دا چې هغه ټول انسی یا په A راځي چې په A کې یا هغه ټول انسی راځي چې په B کې نو دا یا ټکي ټیک نه راځي دلته اینڈ پکار دی خبر باندې پوه شو نو دې ته ویل کېږي ډیفرنس اف ټو سیټس د دوه سیټس یا دوه سیوا سیټس چې کله موږ ډیفرنس او په دې طریقه سره لیکل کېږي کمپلیمنٹ اف سیټ دا ویل کېږي څه ده څلورم نمبر اپریشن دی د سیټ کمپلیمنٹ اف سیټ موږ ډینوټ کو په داس قسم سی باندې په سیټ لپاره باندې قسم نوټیشن کو ایام په ډیش نو ډینوټ کو ګوره که تاسو په دې ډیفرنس باندې په غور سره پوه شئ نو کمپلیمنٹ بالکل آسان دی په کمپلیمنٹ کې بل څه نه د کمپلیمنٹ هم دغه کار دی کوم چې په ډیفرنس کې خو سیټ ورته بدل شي څنګه سیټ بدل شي ګوره وکړه کمپلیمنٹ مونږه الو د یو سیټ مثال تور دا ا یو سیټ موږ ته چې د دې ا سیټ والا کمپلیمنٹ د دې خبرې مطلب څه دی دا چې کوم ا سیټ ته دا راواله د یونیورسل سیټ نه څه کا سبټریکټ کا ماینس کا خبر باندې پوه شئ چې کله موږ ته وایي ګوره کمپلیمنٹ یو سیټ والا مثال تور دا ا سیټ موږ ته چې د دې ا کمپلیمنٹ والا د دې خبرې مطلب صحیح چې دا سیټ د یونیورسل نه ماینس کا یونیورسل د نوم نه پته لګي چې غټ سیټ کم یوي په دې سیټونو کې چې کم غټ سیټ کنه چې دا غنه کله زدا سیټ ماینس کا مطلب ډیفرنس یو کم مطلب ډیفرنس پکې راځي صرف ما تاسو ته سیټ ورته بدل کړئ چې کله ما ته وایي چې یو سیټ کمپلیمنٹ والا دی خبره مطلب دی چې دا د یونیورسل نه لرکا او د مطلب لرکا نو ډیفرنس خدا اوس لري چې ډیفرنس ته وکی نو د دې چې کم سیټ راشي دا کته ویل کې کمپلیمنٹ نو کمپلیمنٹ یو سیټ غسته کی کوي چې د بی کمپلیمنٹ معلوم کا نو دا پیر حواله د یونیورسل نه سکا لرکا وځل کې سوال دا پیدا کیږي د یونیورسل دا یونیورسل ویل کېږي څه ده یونیورسل سیټ هغه سیټ ته ویل کېږي چې هغه د یو پرابلم مطابق موږ له یو غټ سیټ راکړي هغه سیټ داسې قسم سیټ چې په هغې کې دا واړه سیټونه پکې ته راځي لکه دا واړه سیټونه د هغې سب سیټ وي اوس به دې پسې وروسته خیر سب سیټ کوو نو دا به کې یو لفظ راغی یونیورسل سیټ کوم سیټ ته ویل کېږي د پرابلم مطابق یو غټ سیټ یو داسې قسم غټ سیټ ډېر زیات غټ نو خو چې دا دوه پکې ته راځي یوازې دا دوه نو که نور سیټونه چې نور سیټونه پکې ته راځي لکه مثال تور زه د دې دواړو پرابلم دپاره یونیورسل سیټ لیکم زه به څنګه لیکم داسې قسم یونیورسل سیټ به لیکم ګوره یو به ولیکم یو یونیورسل سیټ عموما موږ په یو باندې ډینوټ کوو ښه نو یو به ولیکم د دې پرابلم دپاره یونیورسل سیټ چې دی به څنګه داسې به یې ګوره 1 2 3 4 5 6 7 دا انسي دي 1 2 3 4 5 6 7 دا خو په دې اولي سیټ کې دي په دویمي سیټ کې 5 6 7 نه خو لیکلی شوي دي 8 9 10 دا دویمي سیټ تاسو به ورسره هم دغه شان لیکم 8 9 10 یو انسان دوی ورسره سیوا ولیکل هم ښه خبره که دې ونه لیکل هم ښه خبره څه مثلا ده اوس که تاسو وګورئ د دې پرابلم دپاره دا یونیورسل سیټ دی ولې د دې سیټ انسي هم ټولې په دې کې راځي د دې سیټ ټول انسي هم په دې کې ډایرکټ راځي صحیح ده دې ته ویل کېږي یونیورسل سیټ اوس که مې مثال ته ورته دی کې بل سیټ راښکړی وی سی او په هغې کې مې لیکلی چې اے بي سی نو بیا په دې کې تا دا اے بي سی هم لیکل لکه 1 2 3 4 د 10 پورې 12 پورې به دې ولیکل مثال هر ځای پورې دې لیکل بیا به یې سر داسې هم لیکل چې اے بي سی داسې به دې هم لیکل نو په یونیورسل سیټ باندې پوه شئ په کمپلیمنټ کې مین کار صرف د یونیورسل سیټ دی چې کله په یونیورسل سیټ پوه شئ نو کمپلیمنټ بس دغه ډیفرنس کول اوس ما د مثال ته وویلی شو چې د اے کمپلیمنټ معلوم کړه د اے کمپلیمنټ موږ ډینوټ کوو داسې اے باندې له پاسه سی وکړه صحیح ده کوئ چې د بي کمپلیمنټ معلوم کړه د بي کمپلیمنټ موږ ډینوټ کوو داسې چې په بي باندې له پاسه ورکوډیشن ډیش وکړه یا سی وکړه دې ته ویل کېږي د اے کمپلیمنټ او د بي کمپلیمنټ څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د اے کمپلیمنټ یا د بي کمپلیمنټ د دې مطلب صحیح دغه کوم سیټ چې دا که اے کمپلیمنټ معلومې دا اے راواله دا اے ماینس کا ماینس د څه نه د دغه یونیورسل سیټ نه د یو نه ماینس کا صحیح ده که د بي کمپلیمنټ معلومو د دې خبرې مطلب صحیح چې دا بي سیټ نه دی دا راواله دا ماینس کړه څه نه د یونیورسل سیټ اوس ګوره که په دې ځینې پوه نو د دې او د دې مطلب یو دی ځکه چې از ایکول ټو مې لګولې نو د دې او د دې مطلب یو دی نو په دې ډیفینیشن به تاسو پوهئ ولې ډیفرنس مونږ وکړو چې ډیفرنس وکړو په دې باندې به پوهئ ګوره څنګه چل کول پکاري
اول بولی کې ګوره ګس طرف ته ګوره د دې او د دې مطلب یو دی ګس طرف ته اول یو سیټ دی یونیورسل سیټ بولی کې 1 2 3 4 5 او دغه شان ډاټ ډاټ اپ ټو 12 پورې یونیورسل سیټ یو ضروري نه چې ته ټول انسی ولیکې د الپسز پیدا به علي ډاټونه کوه ماینس ته ماینس ولګا اے سیټ ته اے سیټ سره 1 2 3 4 5 6 دا ولګا 1 2 3 4 5 6 7 دا به څه ولګو دا مې ولګو اوس په اخو باندې دې جواب راو باسم ها بی کمپلیمنٹ هو یونیورسل سیټ ولګو 1 2 3 4 5 اپ ټو ډاټ ډاټ اپ ټو 12 ماینس ته ماینس ولګو ته چې ډیفرنس کوم اصل بی سیټ سره 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 دا ولګو دا ځلګه ما کمپلیمنٹ کو الګا دا جدا جدا مثالونه دا مثال نمبر 1 ته دا مثال نمبر 2 ده نو دا جدا مثال کوم دا جدا مثال ها اوس خو دې هاریزنټلی روان یم نو دلته کې بازار بیا جوابات لیکم وس ګوره په ډیفرنس باندې تاسو الریډي پوښی د دې دوه سټونو ډیفرنس اغستري ساده خبره اصل کې کمپلیمنٹ هم د دې دوه ډیفرنس اغستري دلته وګوره او الته وګوره چې کوم انسي یو شانتي هغه ته نه خو 1 دلته ده 1 الته موجود ده 2 دلته ده 2 دلته موجود ده 3 دلته ده 3 دلته موجود ده 4 دلته ده 4 دلته موجود ده 5 دلته ده 5 دلته موجود ده 6 دلته ده 6 دلته موجود ده شتي 5 پس ورپسې 6 راځي 7 دلته ده 7 دلته موجود ده باقي انسي چې کم پدې کې دي دلته نشته ډیفرنس مونږه ستوي پس کې چې انسي پاتې شي بدلته ولیکو پاور لیست کې اوس پاور لیست کې څه پاتې شو 8 9 10 11 12 دا شو د دې سیټ کمپلیمنٹ دې ته ویل کې کمپلیمنٹ اوس ګوره یاد ساته خبرې ته وځو کې د دې سیټ خو مې دا معلوم کو کمپلیمنٹ خو یاد ساته کچرته تا دا یو سیټ بدلو را بدلو د دې سره به دا کمپلیمنٹ هم بدلیږي را بدلیږي ځکه چې د کمپلیمنٹ وس تاسو په غور سره وکتل چې تعلق د ا سره دونه نه لري کده یو سر چې سونه نه لکه مثال تور کده یو سیټ مر 15 پورې انسی لیکل خو دلته کې په کمپلیمنٹ کې به 13 14 15 هم راتل کنه کله 20 پورې ملي کړي 20 پورې کې راتل نو که یو سیټ دی بدلو را بدلو د دې سره به کمپلیمنٹ سیټ هم بدلیږي را بدلیږي صحیح ده خو یو سیټ خو الریډي تاسو پیژنئ چې ا په کې یو شانتي انسی خامخا راځي و د بی کمپلیمنٹ ته وګورئ اول خدای انسی نه خکو دلته 5 ته الته 5 دلته 6 ته الته 6 موجود دی دلته 7 دی الته 7 موجود دی دلته 8 ته الته 8 شته دلته 9 دی دغه کې 9 شته دلته 10 دی دغه کې 10 هم شته 12 ته نه خبره کړ 10 ته می کړل خدا اصل کې دغه کې 10 مطلب شته وس ډیفرنس کمپلیمنٹ ډیفرنس په اولنی سیټ کې چې کوم صفات شي اقولی کا چې کوم نه خکړي هغه نو نه خو نه علاوه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پورې نو بیا 11 12 دا و د بی کمپلیمنٹ دا یو د ا کمپلیمنٹ ا ډیش دا د بی کمپلیمنٹ بی ډیش یا په بی باندې لپاس نور کوټه سیو د ا او د بی کمپلیمنٹ معلوم شو بیا خبر ریپیټ کو کچرته دی یونیورسل سیټ بدلو بی کمپلیمنٹ به بدلیږي را بدلیږي دا یو سو شو اپریشنز آن سیټ په سیټ باندې به یونین څنګه کو په سیټ باندې به انټرسیکشن څنګه کو په سیټ به ډیفرنس څنګه کو کمپلیمنٹ به څنګه کو دا اپریشنز چې کوم دي څنګه چې موږ الته کې 1 2 3 وي بیا موږ ولګیدل موږ به پلس ماینس ملټیپلای ډیوایډ نو الته موږ بیا سب پراپرټیز بیان کړل دلته کې پراپرټی رته بیانو منو اسی رته ویم الته موږ پراپرټی بیان کړل پراپرټیز به موږ کم بیانول موږ یو کاموټیټیو لا اف ایډیشن چې یو 1 + 2 کې او 2 + 1 کې جواب به یو شانتي راځي دته ویل کې کاموټیټیو پراپرټی اف ایډیشن کاموټیټیو لا اف ایډیشن په میټرکس کې موږ دا شانتي په کلاس 9 کې کړي په میټرکس کې د میټرکس د لپاره کاموټیټیو لا اسوسییټیو لا دا څه قسم موږ په میټرکس باندې کړي په سیټس په اپریشن باندې دا شانتي د یونین او د انټرسیکشن دا شانتي د شیزرو لاګانی کاموټیټیو لا اف یونین د یونین د دوه سټونو لپاره باندې کاموټیټیو لا اپلای کیږي ا یونین بی برابر دی بی یونین ا یاد بساتئ دا تاسو نه په خپل مثالونه راغسته شي پاګې باندې پروف کول شي کاموټیټیو لا اف انټرسیکشن ا انټرسیکشن بی برابر دی بی انټرسیکشن ا اسوسییټیو لا اف ایډیشن ا
union B union C به برابر دی A union B union C. Associative law of intersection A intersection B intersection C به برابر دی A intersection B intersection C. Distributive law of union over intersection A union B intersection C دا به برابر دی A union C intersection A union دا B union C. صحیح ده؟ دا اصل مې دې پر خبره کوله چې لاګان شي. په دې کې زه د مین خبرې لراتلم ډیفرنس لا. د سیټ په یونین کاموټیټیو لا شته، انټرسیکشن باندې کاموټیټیو لا شته، په ډیفرنس باندې کاموټیټیو لا نه هولډ کیږي. دا بیا ساتي چې A - B به نه برابر ده B - A. وجه دا ده چې په دې ډیفرنس کې مونږه د اولي سیټ کې چې کومې انسی پاتې شاغلي کو نو ضروري خو نه ده چې هغه انسی په B کې هم وي. په دې وجه سره په کاموټیټیو لا په ډیفرنس باندې نه اپلای کیږي. صحیح ده؟ نو دا پراپرټیز په خپل باندې پروف کول شي. دا شو اپریشن آن سیټس. دا به ځان سره یاد ساتئ.